آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سلورم نمبر امریکا چې څنګه په افغانستان کې ذلیله تللی ده نو د دې د قانون به همدغه شان ذلیله ځي. موږ به خپل محنت جاري ساتو. وآخر دعوانا ان قبایل چې دو قسم دي، یو هغه قبایلو چې هغه په ډومیسایل باندې وو او یو هغه قبایل دي چې تاسو موږ ته ویلو چې په غرونو کې اوسي. دا قبایلو نه تپوس وکړئ چې هغه څه غواړي. موږ نه تپوس نه دی شوی، موږ انضمام بالجبر نه منو. انشاءالله العزیز د جمعیت علماء اسلام سره اوږه په اوږه ولاړ وي. بیا چې آل قبایل لویه جرګه کومه جوړه شوه هغه هم په دا دوه تجاویزو کې وو، بلکې په نورو لایعمالو کې هم د تاسو سره اوږه په اوږه ولاړ وي. نور هم موقف مضبوط شي. په هغې کې ټول سیاسي جماعتونو ګوندونه دي او یو تجویز مې دا دی چې په اسلام آباد کې کل قبایل مل جمال په اسلام آباد کې وشي او دا ملکنان چې څومره دي دا نه چې په کور کې کښېنو، خپل خاندان خپل بچی ټول راوباسي. او بل تجویز مې دا دی چې د ټولو نه زیات په انضمام کې ډیسپیان سیچوګان د ملکانانو دي. دا ټول راوباسو او خپله بایکاټ وکړو او د خپل پولیس به راوباسو. اسلام آباد د درو لکو قبایلو نه ډکېږي او که نه ډکېږي. او بل مې به ټولې جرګې نه درخواست دی په وزیرستان نه تر باجوړ پورې مفتي محمود رحمه الله محافظ ختم نبوت هغوی یو کردار و په هغې حوالې سره مفتي محمود رحمه الله کنفرانس و انعقاد شوی دی. په هغې کې د تمام ملقنان خپل خاندانونه خپله پکې شرکت وکړو. په خیبر کې په 7 اکتوبر د باړې په خور عظیم الشان کانفرنس دی، په هغې کې بھرپور شرکت وکړو او جاني مالي قرباني د جماعت سره کوو. نو دا د تاسو مټې نسته. بل راته وویل چې موږ فیصله به په منصوري شي کېږي، د جماعت اسلامي مشرانو ورته وویل. بل راته وویل چې موږ فیصله به ولیباغ کوي او بل وویل چې په لاهور شي څه نه به د راوین به کوي. حالي چې کله پر رئیس بیا دلته په ځای ما چې کله موږ قبایلو لپاره جنګېدلو او فوج راېداو چې انضمام دې وشي نو خو ته انضمام خرابوي. موږ له خپل حکومت سره اختلاف رایه کړی ده چې دا اپریشنونه په کوم انداز تاسو روان کړي دي دا مستقبل کې ډېر لوی نفرتونه پیدا کوي. ته په هغه وخت کې د فوج اپریشن ملګری معاشرې کې هغه انسانیت دی. نو ازادي خو یو لفظ ده. ازادي معنا څه ده؟ مغرب بې خپله تشریح کوي، زه بې خپله تشریح کوم. مغرب ته څه حق حاصل ده چې دی د ازادۍ هغه تشریح چې دا دی وکړي ما ورته پابند کړي.